اویا کال عمری کنا اخو بوډا بابا 75 سال چې بسو وړي چې جیل ته ورغی نو په جیل کې دننه د قرآن حفظ شروع او چې د جیل نه راوتو حسین احمدی مدنی رحمت الله علیه 70-75 سال عمر کې جیل کې او چې د جیل نه راوتو نو 20 پارې قرآن په یاد باندې یاد کړو په جیل کې دننه قرآن یاد او د 70 او د 75 سال په عمر کې قرآن یاد کړو لږ تکړه شي لدیسی وړو وړو بچو ته یادي قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه دا لوی سړی خو راکوټ مورې ولېږه ورشه بچیا د استاد نه حفظ شروع کړه د قرآن مورې مدرسې ته ولېږه قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه چې ورغې استاد ته کېناست په اوله ورځ ورغې ښه چې ورغې نو استاد ورته وایي د اولې سپارې نه به حفظ شروع کوو ښه وی ښه چې استاد ورته اوله سپارې اول سر ووایي نو ده ورته ټوله سپاره په یاد ووایي استاد حیران شو راغلی په اوله ورځ دې پاره یې ووایي وایي زه د دویمې نه به شروع چې د دویمې اول سر یې ورته ووایي چې دویمې ورته هم په یاد ووایي استاد حیران په اوله ورځ بچي حفظ له راغلی چې درېیمه پاره یې ورته ووایي چې درېیمه پاره یې په یاد ووایي استاد بېګیا دی څلورمه پاره لن تنالوا البر حتى تنفقوا هغه یې په یاد ووایي استاد وایي والمحصنات من النساء هغه یې په یاد ووایي استاد وایي لا يحب الله الجهر بالسوء هغه یې په یاد ووایي استاد وایي واذا سمعوا هغه یې په یاد ووایي اتما نخما لسما یولسما دولسما گیارلسما سوار لسپاری استاذ ته په یاد ووایي استاذ ورته وایي وایي دا پارې دې چا نه یادې کړي وایي دا مې کور کې د خپلې مور نه یاد کړي استاذ ورته وایي ورشه دا 14 پارې چې دې د چا نه یادې کړي دي دا 16 پارې د هغې استاذ نه یاد کړه تا ته د بل استاذ ضرورت نشته کور ته ورشه هغه ورته وایي حضرت زما مور ته 14 یادې دي اپل ورته یادې نه دي کړي ما به ترې اپل هم یادې کړي زما مور ته 14 پارې یادې دي هغه ما ته یادې دي نورې نه دي یادې ځکه تاله راغله استاذ ترې نه تپوس کړي وایي دا 14 پارې دې یادې کړي سندري د مور دې سبق ته کېنولی وایي نه زه به مور غېږ کې وم او زما مور به همیشه د قرآن تلاوت چې زه به وده کېدلم د مور په خوله به مې د قرآن تلاوت چې به راویښېدلم د قرآن تلاوت چې به یې غېږ کې شودو ته ورچولم نو د قرآن تلاوت که به یې سالن پخو زه به یې خواته وم او د قرآن تلاوت به وایي دې مور به مې دا پارې په مخه لوستلې په مخه دا 14 پارې ما د خپلې مور نه په غېږ کې یادې کړي دسی تربیت او دسی یو وخت چې بچې اوله ورځ راغی نو 14 پارې ورته په یاد دي قرآن کریم معجزه ده دا د الله کلام دا ډېر زر بنده ته یادېږي تکړه شئ بچو باندې قرآن وایي خپل هم د قرآن د ویلو کوشش کوئ قرآن کریم لږه لږه حصه یادوئ لږه لږ دیړه ته پرېباسئ دا د الله کلام دی دا ډېر زر دیړه ته پرېوځي ډېر زر راځي ډېر زر یادېږي عاصم نانوتي رحمت الله علیه حج له روان په لار کې ملګرو ته وایي د رمضان میاشت راغله وایي تراوه کې به قرآن ملګري ورته وایي د قرآن حافظ نشته وایي زه الله بخیر کې زه شروع کوم د ورځې کېناست مازدیګر له یوه پاره یاده کړه د شپې په تراوو کې واوره بله ورځ بله پاره 10 ورځو کې قرآن یاد کو مې په تراوو کې واوره 10 ورځو کې قاسم نانوتوي رحمت الله علیه د قرآن حفظ امام محمد رحمت الله علیه راغی